زمونږه موسی علیه السلام ته کتاب ورا کتاب مولور کله مولور چې کله د فرعون جګړه ختم شو د فرعون جګړه سره ختم شوه فرعون په مکه کې ور په بو کې ورنه نشته پوه شو دې اورېکا دا सिकंदर मिर्जा ये वक्त पर जज्बात करा है मेरा दिल चाहता है कि मैं इन मौलवियों को समंदर में जहाज से फेंक कर समंदर में फेंकूं पोश भी करना ज़रा में गुआरी चे दरियाम न दामुलान राहु गुरज़म दज़गा न दजाज न और समंदर के दन न गुपा का रखदे शान तो उगोरा चागा सिकंदर चे कम देना पखपला वही पर पजाज की मुर्दार शो और दरियाब तैरा विश्व तका छे अपन तब अरब तबिया तो उड़ो इजाजत हम न और दे तरफ तक दरा उड़ो इजाजत हो दरियाब तय विश्व ख्याल करा नदा शिकीगी कोशिश भी करना छे दे सको अल्लाह जल्ल शानु फरमाई वलक़द आतैना मूसा किताबा बेशक वर कड़े मूसा अलैहि सलाम ता आसमानी किताब मिन बाद मा अहलकना القرون الاولى पस लजना च मुंग हलाक कड़ियो आगा कौमुना पुखानी मखकानी कौमुना हलाक करो मूसा अलैहि सलाम तो मुंगा अजीम शान किताब बसवायर लिन्नास जगा बसविरतुन द पार द खल्को मन द हिदायत लारे वहुदन औ द हिदायत किताबो व रहमतल लअल्लहुम यतذكرون वमा कुंत बिजानिब अलगरबी नबी त ए पैगंबरा पजानिब मगरिबी के इस खजाना इला मूसा अलमरा कल च मुंग फैसला कोला मूसा अलैहि सलाम त द नबुवत मा पैगंबरा ता त इल्म नो कल च मुंग मूसा अलैहि सलाम ता प मगरिबी तरफ के पैगंबरी वर कोला मगरिबी तरफ सो कोही तू सो मालूमी गिदा छे दा मदियन دا ستو دا نور خاطه طرف ادا کوه تور دا مغرب طرف ته کوشش مونږ د لسور کوله پیغمبري ما پیغمبره ته تال ته نوي ته په طرف کې نوي وما كنت النبي ته من الشاهدين د حاضریننا تاغي د حاضر نوي رات شو په بریلیانو باندې هغه وی دا شاهدم و نذیرا ده سره شاهدم و بشیرا دے پوش بکن والکا اللہ تعالیٰ کو فرمائی چه تنوی کم دائی کی چه موسیٰ علیہ السلام تصور کے دلا نبوت خیال کرا لا تو خواہ وقت کے نوی ولیکننا انشانا قرونا لیکن منگا پیدا کری دے دیر قومنا منگا پیدا کری دے دیر قومنا فتطاولا علیہم العمر وقت شوی دی پدی بانی عمر نخپلو تدې وجنا دا هغه قومونه داغي عمرونه بډیر ډیر نو تمونګه داغي د ټولو نورو سره ولېګل د دې لپاره چې د دې د واقعات تخپل امت ته بیان تخوال ته موجود نه وي او زمانه دغه قومونو تیر شوی نو مونږه تا ته بیانو چې ته چې کوم نه سو ته د دې لپاره حادی وګرځي وما كنت نبيت اے پیغمبر ساوین سکونت کو ان کے بھی عالمہ جنا پتا فخر کو د مدین کې د مدین فخر کې ته نو اوسېدل سوا ست ویلې شي سوا سکونت ته ویلې شي او شپه فبئس مسوى المتکبرین مسوا زائد سکونت ته تدلو علیهم چتلول ولی پدی باندې تنوی پد اهل مدین کی چتول ولی باغی باندې آیاتنا زمونگا ولکننا كنا مرسلین لیکن مونگا رسولان را دی گون کیو رسولان سوک را دی کی مونگا را دی وما كنت بجانب الطور نوی ته په جانب د تور کې اذ نادینا چې کله مونږ आवाज کو موسی علیه السلام ته دغه وخت ته نوی چې مونږ د موسی علیه السلام سره خبرې کوو ولکن رحمت من ربک دا رحمت دې جانب درښتانا چې ته دا غیبی خبرونه الله تعالی تا خبرې د صدقه لتنذر قوما چې ته ویل یو قوم لرا ما اتاهم من نذیر چې نذیر هغه غي ته پیغمبر
من قبل کمخکستانا ستانا مخی دی قریش ته پیغمبر نه لرا لعلهم يتذكرون خیر چې دې نصیحت قبول کی ولولا ان تصيبهم مصیبه الله فرمای دا جواب دی یو سوال چې پیغمبر دې جاهل قوم ته خدای پاک ولې را لېږي دې جاهل قوم ته پیغمبر ولې را لېږي چې پیغمبر قدر نه کوي او احترام الله فرمایي کما پیغمبر نه را لېږي او په دې باندې مصیبت راغلې وي د عذاب کما دوی ته پیغمبر نه را لېږي او په دې باندې مصیبت د عذاب راغلې وي دی به چې خدایا مونږ د په ډېر جهالت کې پاتې کړو مونږ ته به مخ کې پیغمبر را لېږلو چې هغه مونږ ته نصیحت کړې وي نو مونږ به ایمان راوړو نو مونږ به د عذاب نه سو بچ شي خیال کړئ نو الله تعالی مونږ دې پته کې په دې بد وخت کې دې مونږ ونیسو د پوښ نو الله فرمایي د دغه عذر لپاره او د دغه اعتراض لپاره ما پیغمبر راولېږه ولولا ان تصيبهم مصیبه ولدا خبره نه ده کړه چې دلې وې دې ته مصیبت بما قدمت ایدیهم په سبب دا اعمالو چې دې دا شنو کړی دي فیقول بیا بدوی ربنا ای رب زمونږه لولا ارسلت الینا رسولا تاولنا را لېږه مونږ ته یو پیغمبر فنتبع آیاتک چې مونږ اتباع کړې وې د آیاتونو ستا ونکون من المؤمنین اکشو ګرځېدلو به مونږ د ایمان والونه مونږ به د ایمان والونه راګرځېدلو کدا اعتراض د دې خلقو نه وي لما ارسلناک للناس رسولا تب بیا ما پیغمبر کړي نه وي جزاء ته مقدره ده دې لولا لپاره جزاء صدا لما ارسلناک رسولا فلما جاءهم الحق هر کله چراغ دي ته حق من عندنا د جانب زمنا قالوا دي اول لولا اوتیا ولې ولې نه دی ورکړی شوی دی پیغمبر ته مثل ما اوتی موسی په مثل دا باندې چې ورکړی شو موسی علیه السلام خدایا دا کتاب مونږ نه منو ولې هغه باندې شو بیا به دی وی چې خدای دا کتاب مونږ نه منو ځکه چې دا کتابو دا خو لګ لګ نازل شوی دی چې موږ له دغه کتاب راغلی وای د موسی علیه السلام ته چې ورکړی شوی دی تراشه خیال کراله هر کله چې حق د کتاب دی تراغه قالوا اویدی لولا اوتیا مثل ما دا خوش قالوا اویدی لولا اوتیا چې کله کتاب دی تراغه بیا وی خدای نه موږ له بدل چې کتاب را لګلې وو چې هغه د موسی علی السلام په شان د کتاب په شان ته تختې وي او دم یکفروا آیاتی کفر نه کړي بما اوتیا موسی هغه کتاب چې ورکړی شوی دی موسی علیه السلام ته من قبل د مخکنا د موسی علیه السلام کتاب نه هم دی بندگانو سره انکار کړی دی حالو بلکې د اهل کې بلکې ویل دی کافرانو سحرانه تظاهرا دا خو دوه شهرونه دي چې یو بل سره ماده دې کړی دی بلکې دې سوې ودا قران پاک دا تورات دا دواړه شهر دي دواړه سدي شهر دي او د یو بل سره امداد کوي د یو بل سره څه کوي تظاهر څه ته ویل شي امداد وقالو ویل دي مشرکانو د مکه ان بكل کافرون منګه په هر یو باندې کفر کوو نه دامنو نه دامنو ان دام قلت وتو ہے ابي فاتو بكتاب من الله راتلو کوي په یو کتاب سره د جانب د الله نه کدا کتاب نه مانه نتاج هم مليان یې او عربيان یې ندا چې یو کتاب جوړ کړي هو اهدا منهما چې ډېر هدایت والی د دې تورات او د قران پاک نه اتبعه ذبیح منم تور تو تاسو کتاب جوړ کړي هغه کتاب بزو منم ان کنتم صادقین کتا ترشتینه فإن لم يستجيبوا لك کتا ته قبول ونک استاد دې دعوت قبول ونک فعلم پوشا اے پیغمبره
انما یتبعون اهواهم بیشک دی تابعداری کوي د خواهشاتو خپلو ومن اضلوا څوک دی غټ گمراه ممن دا چانه اتباع هواه تابعداری کوي د خواهشاتو خپلو بغیر هدى من الله بيد هدايتنا ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول بیشک منګه پر لپسې راغلي پادې ګلې دیتا پر لپسې راغلي دیتا منګه آسماني خبره مراد نه قران پاک دی خیال کړه ها او آسماني وحده نه د دې نه مراد ها د وصل نه مراد هغه تتابع ده چې موږ دا قران پاک دی ته نازل کړل په تتابع ته نن یو حساب سبا بل حساب بل حساب څه ده لګ لګ نازل شوی دی څه ده لعلهم يتذكرون هايږي چې دې نصيحت قبول کړي څه چلو کی نصيحت قبول الذين دا خلق دې اتناهم الكتاب من قبله نا الذين مبتدا لها کم کسان چاغي تمونګه کتاب ورکړي دې من قبله مخکې دې قران پاک نه هم به يؤمنون هغه په دې قران پاک باندې ایمان راوړي چې هغه څوک دې عبد الله ابن سلام او داغه ملګری وإذا يتلى عليهم کله چې وستل شي په دې باندې دا آیاتونه قالوا دی وای آمنا به من ایمان راولې دې په دې قران پاک باندې انه الحق من ربنا دا قران پاک حق د جانب در رب زمنا ان كنا من قبله مسلمين بشک مونږه مخکې د دینه اسلام راوړونکو کله قران پاک نو نازل شوه هم زمونږه ایمان اولئک دا خلق شه دې کم د عبد الله ابن سلام او د ملګری یعطون اجرهم ورکه دې بشي دې ته اجر دې مرتين بار بار بما صبروا په سبب دې چې دې صبر کړي دې ويدرؤون بالحسنه السيئه دا خلق دې چې دې د پکې پنه کوي سره بدل را کڅو د دې سره ظلم کوي دې هغه سره انصاف مما رزقناهم ينفقون هغه مال چې موږ ته ورکړي دي خرچ کوي وإذا سمعوا اللغو هر کله چې واوري دي غلغو خبره اعرضوا عن مخغر دي داغنا وقالوا دي وای لنا اعمالنا ولكم اعمالكم مون لره عمل زمونږ دي اعمال تاسو لره عمل تاسو دي سلام علیکم دي مجرمانو تسوي پتا چې دي سلام دا سلام د سده د متارکه دي لا نبتغل جاهلین نو غواړو مونږه نو غواړو مونږه نه غواړو دا نو غواړو مونږه جواب د جاهلین چې جاهلینو ته مونږه جواب په سختۍ سره چې کوم دی نو په سختۍ سره انک لا تهدی من احببت بشکت رهنمایی نشي کولای دا چا چې ستا خوښي زما حبیبا خیال کړل ته ایصال ال المطلوب نشي کولای چې څوک ستا خوښ وې دا آیات کریمه دا د ابو طالب په حق کې نازل شوه چې د نبی علیه السلام ډیره تمنا وا چې ابو طالب ایمان راوړي او الله تعالی خپل حبیب صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړه چې زما پیغمبره ستا خو خواهش ته خو د په تقدیر کې ما ایمان نه دی لیکلی خیال کړه ته د ایمان تمام کړ او تفسیر روح المانی لیکلی دي چې د ابو طالب صاحب د ایمان یا د کفر په باره کې بے ضرورت مباحثه پکارم نه اسنه چې نبی علیه السلام ته پیسو ورچېږي تکلیف ورچېږي ولې ځکه دا د نبی علیه السلام یو ډېر محبوب ترو او سو کاله د نبی علیه السلام پرورش کړی دی ګورا په شپږم کال باندې د دې چې کوم دی پرورش شروع شوه لار په تنه په ماشومالو پات شو بیا په جولای کې پات شو د حضرت آمینه او بیا نیکای چې کوم دی نو غالبا چې شپږ کاله عمر کې حضرت عبدالمطلب سی وفات شو زباغه به هغه بیت الله شریف ته په وګ باندې راوړلو په 15 شپږو کالو په او داغه نه د شپږو کالو نو ورستو بیا تر یو کم 50 کالو پورې پرورش چا کاو یعنی دغه درې سال کال پرورش
دے حضرت ابو طالب سے خوش انک لا تهدی من احببت ته هدایت نشي کولای چاته چې تاسو خوشي ولکن الله يهدي من يشاء الله هدایت کوي چاته چې اراده وکړي او هو عالم بالمهتدين دا الله تعالی عالم دی په هدایت والو باندې الله مهتدين پیژني چاته چې اهل څوک چې اهل د هدایت یاد کړه وقالو ويدي ان تبع الهدى متابعداري نه کو د هدایت ستا ما کا سرستانا چاوي مشرکان کچ دا ان شرطیه ده ښا کوم تابعداري وکړو د هدایت ستا متخطوت من ارضنا من به تختولې شو د مکه زمونږه شیب کومه ایمان راوړو کا دا قوم د عربو دا به مونږ څه کې یو بم چې تاسو خو پرون مونږ ته چې کم دینو دا نور لارې خودلې بت پرستیم راته خودله نن چې کم دینه تاسو او دغه شولې او واحد پرستی شولې خو شو نو دا د عربو د خلق به مونږه زره کې خطب ستولې شي یکاد البرق یخطف ابصار اولم نمکن لهم الله فرمای دا شنه دا آیا مون قدرت نه دی ور کړی دی دا حرمن د حرم شریف دوی له ما عزت ور کړی دی چې د کفر سره دی معزز دی د ټولو عربو په نظر کې نو چې کله دی ایمان راوړي بیا خو دی ډیر معزز شي آیا مون دې ته قدرت او عزت نه دی ور کړی په حرم سره هغه حرم امنن چې دا امن کړي دی وډ بایلې ثمرات کل شی راوړل شي دی حرم ته هغه بهتر شي دونه د هر شي حرم شریف ته میوجات ته هر شي راځي رزق من لدنا چا رزق د جانب زمنا ولكن اکثرهم لا يعلمون بعض مفسرین وایي چې دا یجبا الیه ثمرات کل شی نه دا ظاهری میوجات نه دي دینه مراد حجاج معتمرین دي څوک دي چې هغه د ټول انسانانو سدي ثمرات دي د ټول انسانانو مختار خلق دي ولكن اکثرهم لا يعلمون وكما هلكنا من قريه دیر مونږه کلی هلاک کړی دي هغه کلی بطورت معیشتها چې متکبر کړي دي په خپل معیشت کې هغه کلی مونږ هلاک کړی دي چې هغه تکبر کړي په خپل معیشت په خپل ژوند کې تکبر شروع کړي تلک مساکنهم دغه کلی د دې هغه مسکنونه دي دغه کلی چې هغه سمودیان دي عادیان دي دم توس کم من بعد سکونت نه دی شوی ورستو داغینا هغه کلی ختم شوی دي د زمکه تراموار شوی الا قليلا مگر ډیر کم ترين په دې کې سکونت شوی وکنا نحن وارثین همغه وارثان د ټولو وما كان ربك مهلك القرى ندی رب استهلا کوونکې د کولو حتی یبعث فیهم یا رسولا حتی چراولیږي الله تعالی په مرکز دغه کې یو رسول لرا الله علی یو کله هلاکای چې دغه په مرکز کې رسول راولي دینه معلومه شولا چې په باندو کې رسول نه راځي رسول بچا کې راځي په غټ کې دي یتلو علیهم چلولی په دی باندې آیاتنا وما كنا مولک القرى نیمغه هلاکون کې د کلو الا واهلها ظالمون مگر هلاک چې هغه ظالم ان شي وما اوتیتم من شيء هغه مالونه چې تاسو ته درکړی شوی دي د چیزونو نه په متاع الحیات الدنیا دا فائدہ د ژوند د دنیا دا وزینت او د دنیا دا وما عند الله خیر هغه نعمتونه چې د الله سره دي خیر او اعطا دا بهتر او همیشه دي افلا تعقلون آیات سوچ نه کوي دې آیاتونه کې صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين
واجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. یا الله کریم حاضرینو باندې رحم وکړي، یا الله غایبینو مسلمانانو باندې رحم وکړي، اهل اسلام ته یا الله په تمام عالم باندې فتح او غلبه او عزت نصیب کړي، اهل کفر الله په تمام دنیا کې مغلوب کړي. خدای کریم د خیر څومره دعاګانې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړي دي، الله مونږ یې غواړو ته قبول کړي. د څومره شرونو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه غوښته ده، مونږ چې پناه غواړو الله کریم ته پناه راکړي. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.